نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الانعام پارا نمبر 8 رکو نمبر 16 آیت نمبر 130 خلاصه د رکو پس د هغینا لفظی ترجمه اثبات د قیامت د پدی رکو کی ذکر د محاسبی د قیامت پر ورځ رب العالمین انسانانو پیریانو نه پختنو کی آیتاسو ته پیغمبران نو راغلی دوی به گواهی ورکی جی بالکل پیغمبران راغلیو منگ تے پیغامات را رسولی دی منگ تے تبلیغ کڑے دے او گواہی دی خبری وهم ورکی چی منگ مجرمانو رد دے پا غلطو رسمونو باندے بیان دا حقوی دے سناکار و صفاتو دے حلال شیزون بدوی بزان بانی حرام اول حلال سواری بے دزان دا پارا حرام گڑنا او بے نسبت کو اللہ تا چی دا اللہ حلال کری یا حرام کری دی پا اللہ بے دروغ وی کم شیزونو چی اللہ حلال کری دی دوی با حقیتا حرام ویل د ټولو شیزونو خالق مالک اختیارمن اغا صرف یو الله دی په دغه شیزونو کې بدوی څه شیزونه د الله د پاره ورکول او څه شیزونه به د خپلو بوتانو په مینه او محبت کې تقسیمول تقسیم به د خپل ګمان مطابق دی سره په دې باندې هیڅ دلیل نو اغه تقسیم کې بدوی انصاف نه کوم چې د الله د پاره وو کاغه کم بشو پروا به نه وا کوم د غیر الله د دې د بوتانو په نومونو کاغه کم بشو خپبو د الله حساب راواخسته اغي کې به کې خود کوم چې به د الله د پرو هغه به مسکینانو او دغه شانتي ملمنو ته ورکول کوم چې د غیر الله په نوم باندې دوی خاص کړیو هغه به منجورانو د دغه بوتانو ته ورکول مقصد د علیګلو د پیغمبرانو ذکر دی چې الله ستاسو عبادت ته محتاج نه دی بلکې د رب العالمین مهربانی او احسان دی په تاسو باندې چې تاسو ته پیغمبران را لېږلي او دا ممکن ده کچری تاسو د رب العالمین عبادت بندگی نه کوئ الله به تاسو تباه کی ستاسو په ځای به الله نور خلق را پیدا کی رد دی په مشرکینو باندې او بیا خاص کرکې په شرک عملی باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبوئی د قیامت پورز بانی رب العالمین یا معشر الجن اے ڈلی د پیریانو والانس او د انسانانو الم یأتکم آی نور اغلی تاسوتا رسول پیغمبران منکم استاسونا یقصونا چی بیانولی علیکم پتاسو بانی آیاتی آیاتنا زما تاسو تی زما آیاتنا اورولی بی وَيُنذِرُونَكُمْ أَوْ يَرَوْلِوِ تَعْسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ د ملاقات د ورځې ستاسو نه هاذا چې دادا تاسو یې د دې ورځې د هیبت نه نه یېرولي عذابونو نه نه یېرولي قالوا وبوایي دوی شهیدنا ګواهي کوو موږ علی انفسنا په ځانونو خپلو باندې موږ بالکل اقرار کوو پیغمبران منگ تر آغلیو تبلیغی منگ تر کڑے دے پیغاماتی منگ تر رسولی دی منگ یرولیو اغوی کم کمین ندے کڑے و جے منگ نن پا عذاب کی مبتلائیو دا حقی وجہ وغضتهم الحیات الدنیا او پتوککی چولیو دوی لرا جند دنیا از دا دنیا سر دمر مین و محبتو چاہ خیرت اللہ دا اللہ عذابون اغا ہر ستی ہرشیو وشہدو او گواہی بوکڑی دوی علی انفسهم پزانونو خپلو باندې اول گواهی مراد عبارت نبوت او رسالت د دغه پیغمبرانو کې او په تبلیغ د دغه پیغمبرانو باندې او دویمه گواهی په خپل جرم باندې په خپل گناه باندې انهم چې بشک دوی کانو او کافرین کافران یا بعضی حالاتو د قیامت کې با دوی انکار هم وکي چې رب مون خو شرک نه دی کړی او بعضی حالاتو کی بدا اقرار وکی چی رب من کفرم کڑے دے شرکم کڑے مجرمانی اللہ تر حقی پوری پچا بانی عذاب نراولی تر سو پوری چی اغوی تا تنبیح نہیں کڑی اغوی تا پیغام نہیں لے گلے شوے ذالکا او دارا لے گل پیغمبرانو دا پدی وجہ دے اللم یکر ربکا چی ندے ربستا محلک القرآ حلاکون کے دکلو کلی والا حلاکی وسیدون کے حلاکی بظلم پسبب د ظلم سرا و اهلها او حال دا دی چوی وسیدن کی د هغی غافلون بے خبرا اللہ پدا سے خلق عذاب نرا ولی چه اغوی ته نذیر نه را لېږلی
هغوی ته تبلیغ نه کړی شوی، هغوی ته د الله پیغام نه لیږلی شوی. ولکل او د پاره د هر چا درجات مختلف درجې دي مما د وجې د هغه عمل عملو چې کړي دي هغوی. ښه عمل کې ښه بدله، ناکار عمل کې ناکاره بدله. وما ربک او نه دی رب ستا بغافل بې خبره عما د هغه عمل نه یعملونه چې دوی کوي. کله چې کوم یو کار کې عمل کې ورېدې ته به سوچ کې چې الله تا سره دی، الله تا ویني، الله ستا نه خبر دی. پیغمبران الله دې دپاره نه دي رالیږلي چې د الله تعالی خپلو بندګانو عبادت ته محتاج دی. الله بے پروا ذات دی. دا د رب العالمین احسان دی چې پیغمبران رالیږي خپلو بندګانو مبلغین رالیږي. وربک رب ستا الغنی بے حاجت دی، بے نیاز دی. او چې نبوت ورکوي یو انسان ته پیغمبر رالیږي، ذو الرحمت رحمت ولده تخویف دی. ممکن د ګوره که تاسو نه سمېږئ الله به تاسو هلاک کی، نور به الله را پیدا کی. لکه تاریخ گواه دی. ان یشأ کچری اغواړي هغه رب یذهبکم نو لرې بکړي تاسو لرا، هلاک بکړي تاسو لرا، وفات بکړي تاسو لرا، تباه بکړي تاسو لرا. ویستخلف نائبان به جوړ کړي من بعدکم ورستو ستاسونا، ورستو د هلاکت ستاسونا. ما هغه چا لرا یشاء چې اغواړي هغه کما انشأکم هغې یو صورت لکه څنګه چې پیدا کړي تاسو من ذریة قوم د اولاد د قوم آخرین بلنا. لکه نوح علیه الصلاة والسلام قوم الله ټول تباه کا او د څو کسانو نه الله تعالی دنیا دوباره آباده کړه. تاسو د الله د عذاب نه نشي بچ کېدی، نه الله عاجزه کولی شي. او کوم سزا چې دا کوم عذاب دی هغه به تاسو ته میلاویږي، که دنیا کې وي او که آخرت. ان بېشکه ما هغه څه توعدونه چې وعده کېدی شي تاسو سره لآت خامخا راتلونکی دی. وما انتم او نی تاسو بمعجزین عاجز کونکی الله لرا. قلت ورتوی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا قوم اے قوم زما اعملوا عمل کوئی علی مکانتکم پخبلو طریقو باندے سکوئی کوئی پتہ بمولک. انی عامل بیشک زهم عمل کون کیم فسوف تعلمون پس دیر زردا چو اب بے جنی تاسو من تکون له حق سوک چوی حق لرا عاقبت الدار خانجام داخرت. پتہ بدرته ولګي چې په حق باندې سوک د اوس خو تاسو نه منئ. واورئ ځان پوهه کوي انه بېشکه لا يفلح الظالمون نشي کامیابېدلی ظالمان. ظالمان د الله د عذاب او سزا نه نشي بچ کېدلی. نظر منخته د عبادت چې څنګه د الله د پاره دی دغه شان د نظر نیاز او منخته دا به صرف د الله د پاره وي. دوی به د الله د پاره هم نظر نیاز کوو او د غیر الله د پاره به هم کوو. دوی په شرک کې هم مبتلا او په غلطو رسمونو کې هم مبتلا او د دغه مشرکینو د دغه معبودان باطلو سره دومره مینه او محبتو په خپل مالونو کې، په خپل فصلونو کې، په خپلو غنمو کې، په خپلو څاروو کې، په هر شیز کې د دغه بوتانو د پاره باقاعدي حصې مقرر کړي وي. وجعلوا او مقرر کړي دي دوی لله د الله د پاره مما د هغه سنا ذرا چې پیدا کړي دي هغه د هر شیز خالق دی چې خالق درته څنګه وي هغه شانتي بکې. دوی د خالق نه منله، دوی ځان نه یو اصول او قوانین او ضوابط جوړ کړي، خپل ګمان مطابق به فیصلې کولې، حصې به مقررولې. من الحرث د فصلنا والانعام او د څارونا نصیبا یو حصا. فقالوا نوایدوی هذا داخو لله د الله د پاره دی بزعمهم و ګمان د دوی کې. الله ورته نه دی ویلي، د الله یو پیغمبر ورته نه دی ویلي وهذا او دادا لشرکائنا د پاره د شریکانو زمونږه او بل حساب دا به مقرر کړه د بوتانو په نوم باندې. نو د الله والا به مسکینانو ته، غریبانانو ته، میلمنو ته ورکول
او کوم چې د بوتانو په نوم باندې وا نو هغه به دغه منجورانو ته او هغه خاص کسانو ته میلاوېده. نو کله چې به الله د پاره کومه حصه مقرر کړې وه هغه به خراب شوه، ختمه به شو، ضایع به شوه. وایي خیر دی، الله غني دی، الله پې څه. او که چرته دوی د معبودانو باطلو د پاره چې کوم مقرر کړې وه هغې کې به کمی راغی نو هغه به یې پوره کوو، د الله د حصې نه به یې ورته ورکړو. فما كان لشركائهم نو هغه برخه چې وا د پاره د شریکانو د دوی فلا يصلوا نو نرسی هغه الى الله الله تا که دوی کومه حصه د الله د پاره مقرر کړي هغې کې به کمی راغی نه به پوره کوو. وما كان لله او هغه برخه چې وي د الله د پاره فهو نو هغه يصل رسی الى شركائهم شریکانو د دوی ته د الله د برخې نه به یې راواخیستو هغه برخه کې به یې واچول. ساء ما يحکمون ډېره بده ده هغه چې دوی فیصلې کوي. لکه تقسیم داسې وکړئ چې څنګه درته الله ویلی دي یا د الله رسول ویلی دي. دې ضمن کې به زه دا خبره وکړم، نن په مسلمانانو کې هم هغه غلط رسمونه او رواجونه راغلي دي چې د الله قرآن او دغه شان احادیث یې پرېښودلي دي. لنډ مثال په مسله د میراث کې څومره مسلمانان دي چې هغه په شرعي طریقه باندې میراث تقسیموي، د الله حکم یې پرېښودلی دی او دغه بوتانو سره به یې ناشنا مینه او محبت کاوه. دومره مینه او محبت چې د هغوی په مینه او محبت کې به خپل بچي هم وجل، د هغوی په مینه او محبت کې خپل دین ګډ وډ کړی. الله جبر نه کوي، الله زور نه کوي، په زور څوک نه مسلمان کوي نه مؤمن کوي، ځکه د زور ایمان الله ته قابل قبول نه دی. نو ورنه دوی به نه شرک کړی وی، نه به کفر کړی وی او نه به د غلط رسمونو رواجونو کې مبتلا شوي. وکذلک هم دغسې زینا ښایسته کړي دی لکثیر من المشرکین ډېرو مشرکانو ته قتل اولادهم وجلد اولاد خپل شرکاؤهم هغه مینې محبت د شریکانو د دوی لیردوهم دې دپاره چې هلاک کړي دوی لره ولیلبسو او چې ګډ وډ کړي علیهم په دوی باندې دینهم دین خپل ولو شاء الله او کچرې غوښتلی وي الله ما فعلوه نو نه به وی کړی دوی داسې کار. الله اختیار ورکړی دی، څه کوئ وکئ، الله به درنه پوښتنه کوي، تپوس به کوي، تاسو ورته صرف تبلیغ کوئ. فذرهم پس پرېږده دوی وما او هغه څه یفترونه چې دوی دروغ جوړوي په الله باندې نسبت الله ته کوي. څاروي به د بعضو غوښې به په ځان حرامې کړي، بعضو باندې سواري کول به په ځان باندې حرام کړه، د بعضو پی استعمالول دا به په ځان باندې حرام کړه او نسبت به الله ته کا. او چې کوم به خپله مړ شو هغه به یې خوړه او چې کوم به ذبح شو هغه به یې نه خوړه. وقالو او وایي دوی هذه دا انعام څاروي وحرث او فصل حجر مندي پابندي به ولګوله لا يطعمها نبخري دا نبنزدي کېږي دوی ته الا من مگر هغه څوک نشاء چې وغواړو من بزعمهم په ګمان د دوی کې. وانعام او څه نور څاروي دي حرمت چې حرام کړی شوي دي ظهورها شاګانې د هغوی سواري کول پار راوړل دی پې منع کړه او پابندي لګولې وه. وانعام او څه نور څاروي دي لا یذکرون اسم الله چې ناخلي دوی نوم د الله علیها په هغې باندې او د دې ټولو خبرو نسبت الله ته کوي چې دا موږ ته الله ویلي دي. افتراء علیه د وجې د دروغ جوړونو نه په هغې باندې په الله باندې دروغ وي، دروغجن دي، دروغې کې مبتلا دي په دې ناکاره عملونو، ناکاره صفاتو د وجې نه، ناکاره عقایدو د وجې نه سیجزیهم ډېر زر به الله سزا ورکړي دوی ته بما کانو یفترون په سبب د دې چې دوی به دروغ جوړول په الله باندې. دروغ ویل اسیم ګناه او بیا د هغې دروغو نسبت الله ته کول او هغې ته د الله دین ویل دا نورم خطرناک خبره ده. ډېر احتیاط کول پکار دي چې د الله یا د الله په رسول باندې دروغ ونه ویلی شي. کله چې یو سړی یو شی دین ګڼي، اسلامي ګڼي، جایز ناجایزي ګڼي،
هغه د پر مضبوط دلیل پکار ځکه چې داسې شیز نسبت الله ته کیږي او د الله رسول ته کی او بل ناکاره طریقه عمل او رسم د هغوی وقالوا او وايدوي ما هغس في بطون هذه الانعام چې دی په خېټو د دې سارو کې خالصه لذكورنا خاص دی د پارا د نارینو زمونږه دا صرف زمونږ د سړو د پاره دی دی کې د خزو څه کار نشته دی ومحرم على ازواجنا او حرام کړی شوی دی هغه شیزونه په خزو زمونږ باندې په خزو باندې به بند کړ وَإِيَّكُمْ مَيْتَةً او کچری وی هغه بچې مړ کوم په خېټو دغه څارو کې دي بیا څه وایي فهم فيه ندوی بیا په هغه کې شرکاء شریک دي پس زمونږه د نارینو زنانو ټولو د پاره شو الله وجل دې دا بس خروبه سيجزيهم ډېر زر دا چې سزا به ورکړي الله دوی ته وصفهم د خبرو د دوی د غلط بیانۍ د دوی انه بشک الله حکیم لوی حکمت والده په الله باندې دروغ وي ناکاره عقاید دي ناکاره اعمال دي او گناهونو کې مبتلا دي او الله په عذاب نه راولي الله حکیم ذات د مهلت ورک او دا نه چې الله ته نه دی معلوم علیم الله خپوه دی هر څوک ورته معلوم دی د هر چا ګناه ورته ښکاره ده د هر چا عمل باندې پوهیږي قد خسر الذين يقينا تباشوا هغه کسان قتلوا چې وجلی دي اولادهم اولاد خپل نقصان یو سفهم بوقوفی سره په جهالت سره په ناپوهی سره بغیر علم بغیر د پوهینا بغیر د کوم دلیلنا بغیر د کوم حجتنا وحرموا او حرام کړی دي دوی د خپل طرفنا ما هغه رزق رزقهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله افتراء على الله په وجد دروغ جوړولو په الله باندې دا الله حرام کړی دي نسبت الله تک قد ضلوا یقینا گمراه شوي دي دوی وما كانوا مهتدين او ندي سملارا مندل کی